اول ټول نه مهم سوال چې کومو چې اسلامي معاشري کې د خطیب څه حیثیت د دې تعین کول د پر اول مونږ لګ مخکې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دور نه تر خلفای راشدین دور پورې خلفای راشدین دور نه بعد اموي خلافت تیر شوی دی سیاست تیر شوی دی ملوکیت دور تیر شوی دی بیا فاطمی خلافت بیا سلجوقی خلافتونه حکومتونه او بیا 1924 پر کوم اسلامی خلافت د خلافت عثماني په شکل کې موجود هغه وخت کې اول مونږ د امام د مقرر د داعی کردار چې کله وګورو نننې دور د مقرر او د داعی کردار خپل مقرر کیږي او تعین کیږي هغه دور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دور مبارک کې کومونګه لک شانتي سیرت نبی باندې نظر واچو نو مونږ ګورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې امامان لګي عراق ته شام ته یمن ته صحابه کرام لګي نو هغه د اغزی والی هم وی رئیس هم وی گورنر هم وی او هغه سره سره هغه التا د خپل علاقه او د خپل محله امام هم وی تیر شوی خلافتونو کې کتا سود علماء کرامو تاریخ پڑھاو کې هغه به داسې هم تیر شوی دي چې یو د زمانه امام دی امامت کبرا ور سره د امامت کبرا پیژندې تاسو خلافت خلیفہ دی سلطان دی د مسلمانانو بادشاہ دی هغه سره سره هغه د خپل دارالخلافه چې کوم غټ مسجد کبیر د هغه امام ور سره بیا د مختلفو د باندو د کلو د پارا اسلامی خلافتونو کې باقاعده قاضیان مقرر شيو رئیسان مقرر کیدو والیان به مقررو گورنران به مقررو هغه والیان گورنران رئیسان به د خپل مسجدونو امامان هم اوس د هغه اتارټي د هغه مقام د هغه منصب د هغه مرتبه د هغه دایره اختیار او د نننی علماء کرامو نننی دور د ائمه کرامو دایره اختیار کې د ځمکې د اسمان فرق دی هغه په یو وخت کې والی هم وو په یو وخت کې به گورنر هم وو په یو وخت کې به قاضي هم او خطیب هم او قاضي تاسو پته دي چې قاضي کردار دا دی چې هغه د یو شی فیصله په مسجدونو کې به فیصله جات هم کېدل په مسجدونو کې به فیصله هم کېدلې په مسجدونو کې به قاضي د فیصله هغه مقدمه سماعت به اوریدلې به هم او بیا به باقاعده چې کومه فیصله وکړه هغه فیصله به خلکو ته اوروله هم رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبی باندې چې کله مونږ نظر واچو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبی په یو وخت کې د معسكر کردار هم ادا کړی دی سریاګانی غزوات هغه مسجد نبوي کې ترتیب کیږي دا هغه لپاره باقاعده کمانډران چې موږ ته کمانډر وایي هغه متعین کیږي او بیا مختلفو علاقو ته د جهاد تشکیلونه کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي په یو وخت کې د هسپتال کردار هم ادا کړی دی چې کله به کفارو سره جنگ او کوم زخمیان شنو رابلو مسجد نبوي کې به د هغه څه کېدلو علاج او معالجه کېدله د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مسجد نبوي په یو وخت کې د مهمان خانه کردار هم ادا کړی دی بني نجران چې کوم وفد راغلی او هغه چرته وسار شي تاسو ټول خو بیولې چرته وسار شي مسجد اواز پخپخای پخپري کوم مسجد کې ماشاءالله مسجد نبوي کې نو مهمان خانه کردار هم ادا کړی دی ملماستون هم وو هغه مسجد نبوي او باقاعده رسول الله صلی الله علیه وسلم دوپاره دور کې مسجد نبوي د عدالت کردار هم ادا کړی دی باقاعده په فیصله په کې سناو کېدلې ورده شوي او د سره د پارلیمنت او د سېنات کردار هم مسجد نبوي ادا کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه ریاست دوپاره د مدینه ریاست دوپاره اسلامی حکومت دوپاره به باقاعده قانون سازی کېدله قانون پاس کېدلو پکې داسې دی او کا نه دی داسې کړه او د سره د هغه وخت رایونډ هم تبلیغي مسجد هم چې باقاعده به اصحاب کرام د دعوت او تبلیغ لپاره بالخصوص د قرات او تعلیم او تربیت لپاره قرب او جوار ته لګي شو دا سره معنی او کنه معنی سو کې چې من لاسونه خوشت کړه نن دور کې مسجد موږ دومره مختص کړي دي صرف د 15 وخت منځونو سره نن دور کې مسجد موږ مختص کړي دي د ناظري کلاس سره منځ وشول مولا داسې لاړل عوام الناس داسې لاړل مسجد ته کټاسري شانتي تاله ولګیدا او د سره کله چې بل اذان وشو مؤذن راغلو اذان وکړو جماعت کولاو کو پکې ولګول خلک راغلو منځ وکړو بس د عوام الناس
او د مولا صرف د عالم د امام صرف او صرف مون پوری واسطه دی تعلق دی ممارست دی کله چې مونږ وشي نو امام خپل طرفو کې او مقتدیان خپل طرفو کې دا وجه دی چې نن مسجدونه زموږ په معاشره کې زیات دي امامان زیات دي علما کرام زیات دي خو هغه باوجود معاشرتي ګناهونه هم زیات شوي دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجنبي کردار دا و 40 غنټې به مسجد کولاوي په یو وخت کې هغه دواخانه هم وا عمل ماستون هم و هغه دفاعخانه هم وا هغه مورچه هم وا هغه معسكر هم و هغه عدالت هم و هغه سره سېنات او پارلیمنت هم و او د سره د مسلمانانو د اصلاح لپاره یو اصلاحي مرکز رفاعي مرکز هم نن موږ مسجد صرف دا نظریه تر غونډ کړی دی او 15 وخت مونږ تر غونډ کړی دی دا وجه دی چې نن سبا مولایان علما کرامو امامان او عام الناس کې دوریان دي دوریان پیژنې تاسو لریان عام الناس د مولایان نه خپه دي بڑا مولا خو بل خبره نه کوي هغه زړې مسالې دي دا خو نن سبا موږ په یوټیوب او ګوګل کې دی شو څه ضرورت دی امام ته د مسجد امام غونچه ګل مولوي صاحب ته وګنټه ورکما خپل چې کوم دکان کې دکانداري ور سره کوي شمه او مفتی شوندې ګل مفتی غونچه ګل په یوټیوب باندې اوریدای شمه ولی اهمیت چا ختم کو مونږ په خپل د کې قصروال د هر مسجد امام د هر مسجد خطیب واعظ په خپل د کې کوم دی هغه د دې شي ذمہ دار خلک ځان نه سکړي دي لری کړي دي مخکې امامانو به د خلکو سره تعلق ساتل د غونچه ګل شوندې ګل چې راغلل تاسو کول د تاسو د بیزنس وشول بچي وشو کو نه شو سو بچانی وشول تاسو نیا بیمار او څنګه د صحت خدي تاسو بابا بیمار او څنګه هغه تاسو والي صاحب حج تروان په خیر سو رسیدل نو تعلق ور سره په غمی خوشحالي کې به یو بل سره کیناستل مولا صاحب د مسجد امام به خلکو سره تعلق خلکو به د قرآني مسائل قرآني مسائل دا به امام نه تپوس کول امام به د خپل علاقې د خپل مسجد د خپل بنډې او د خپل محلي هغه داسې غنی شو لکه نننې دور کې چیرمن غنی شي د علاقې ناظم غنی شي هر فیصله به په امام باندې کول د کور فیصله به هم په امام باندې کېدلې نن په ایمان سره وای تاسو د طلاق نه علاوه د جنازې نه علاوه د نکاح نه علاوه امام ته څوک راځي تپوس کوي دیگه که د خلکو هم قصور شته او زمونږ ټول نه غټ قصور دی چې مونږ مسجد صرف او صرف هغه د 15 وخته مونږ پر خاص کړي نن هم په ملک سطح باندې داسې مسجدونه شته چې هغه مسجدونه امامان هغه د سلف صالحین کردار مطابق اکابر علماء دیوبند نقش قدم باندې روان دي نن هغه خلک اوري هم خلک داغو مینوال هم دي خلک داغو فالوینګ هم کوي خلک داغو په نقش قدم هم دي خلک وړې نه غټه فیصله غټ نه وړه فیصله په هغو باندې کوي خلک بیانات ته هم بیاي او د سره سره موټي بند هم ورکوي سو ورکوي موټي بند هم ورکوي